گویا باډي سکین ولا کومونګه د ویختو نه والا تر نوکه پورې ګوم اکثر خبره کوم سپینګيري په دا لعنت کې امختدي ایبا حاجی صاحب ایبا مولوی صاحب ایبا یو بزرگ په جمعات کې بناستی مرکز کې بناستی دین سره به وابسته لیکن چې بازار کې وابستګی راشي د زنانو ته په بد نگاهه په پلیتو سترګو باندې ګوري زم په دا پلیتو سترګو خو ته قران هم ګوري په دا پلیتو سترګو ته بیا الله ته څنګه ودرېږي دویم نمبر د بد نظرۍ نقصان وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو صحابي اولېګ وی ورشه پلان کې کار وکا صحابي روان دي په لار باندې یو سوري کې تماشا وکړه زنانه لامبل چې تماشا وکړه زنانه بربنده ولیدا وی دې چې څنګه را دی خوا شو وی چې ما خو نبی علیہ السلام مبارک یو کار پسې لېږلې ما او ما پر دې زنانه ته وکتل ته زنانه سکه ما خو زنانه ټوله ولیدا اوس با نبی علیہ السلام ته څنګه مخامخ کېږم زم چې ته بد نظریو کې نو ته دا سوچو که چې الله ما ویني او که زه تا ته ګورم او ته ښځو ته بیا نشي کتې یاره جي استاد جي مې ویني بیا مې جي په منبر باندې شرمئ چې دې ښځو ته ګوري د دې نه خو یریږي لیکن د الله نه خو تا کې یره نشته چې الله ما ته ګوري چې زه پردی زنانه ته د شهوت په نظر باندې ګورم وی دغه صحابي وی چې نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ کېدی نشم لاړه یو غر ته زما محترمو یو غر دوه غرونه د هغې په منځ کې کېناسته کتاب التوابین کې علامه ابن قدامه رحمت الله علیه لیکي وی څلوېښت ورځې مسلسل صحابي وجړل الله ته الله ما نه کومه ګناه شوې ده زه ستا پیغمبر ته نشم مخامخ کېدی الله تا ته به زما څنګه پیشي کېږي وایي نبی علیه الصلات وسلام مبارک له دغه وخت کې جبریل علیه السلام راغی ورته وی پلان کې صحابي دی بدنظري شوې ده او څلوېښت ورځې ما ته وجړل یو ګناه ته شوې ده څلوېښت ورځې ما ته وجړل ما رب د هغه بخښنه کړې ده روې غواړه وایي دغه صحابي نبی علیه الصلات وسلام مبارک دوه صحابه کړه سلمان فارسي علي رضی الله تعالی عنه وی ورشه صحابي راولې الله د هغه په وجه باندې جبريل را لېږلی دی چې مې مغفرت کړی دی عام صحابي نه دی د ما محترمو چې ډایرکټ په ډایرکټ د الله د طرف نه استاذ راشي جبريل راشي چې الله به ذات خود وایي چې ما بخلی دی روی غواړئ الله بخلی دی وایي دغه صحابي پسې وایي علي رضی الله تعالی عنه فرمایي او سلمان فارسي مونږ چې ولیدل هغه صحابي داسې لاسونه اوچت کړي دي لکه د ماشومانو جاړي الله ما نه ګناه شوې ده تا ته مې پیشي به څنګه کېږي الله زه پیغمبر ته نشم مخامخ کېدی خدایه تا ته به مې څنګه پیشي کېږي وایي موږ د مټه اونې ور روان کړی مو وایي زه په لاره کې ودرېدم صحابي وي په لاره کې ودرېدم ما وایي زما ته وایي زما سترګې پلیتې شوي دي په دا پلیتو سترګو باندې زه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته کتې نشم ما دلته پرېږده چې په مانځه باندې ودرېږم چې زما سترګې پاکې شي اوس خبره کوم د ما محترم په هغې کې دومره یره وه هغه دومره د الله نه یریده زما محترمو او داسې زه اکثر بیان کې ویم اکثر تقاریرو کې ویم صحابه داسې خلک دي چې د هغې چونو زما رب کړی دی زما محترمو د هغې انتخاب زما رب کړی دی زما الله په اسمان باندې د هغې انتخاب کړی دی عام خلق نه دي صحابه او گویا خبره کوم قرآن کې الله که د صحابو په باره کې فرمایي ډېر کرته ذکر دی که اولئک هم المفلحون نازي الله وی صحابه کامیاب دي که اولئک هم الفائزون نازي د صحابه باره کې راځي که اولئک هم الراشدون نازي د صحابه په باره کې راځي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء راځي د صحابه په باره کې راځي زما محترمو چې څومره آیاتونه وګورئ په آخره کې رب فرمای رضی الله عنهم ورضوا عنه دا صحابه داسې قوم دی چې ضرب د دین رضایم او دا زمان رضا دی بله خبره کوم دنیا کې دیتا ما د جنت اعلان کړی دی داسې خلک دي د الله نه دومره یریده زما محترم استانه تپوس کوم ته چې پردی ښځې ته په بد نظر وګورې لکه احساس راځي چې الله کومې ښځې ته ګورم الله کومې زنانه ته ګورم داسې زنانه زما په کور کې ناسته ده کومو اندامونو ته ګورم داسې اندامونو والا زما د مور په شکل کې کور کې ناسته ده دا سوچ دې کړی دی چې کومې زنانه ته ګورم داسې اندامونو والا زما د خور په شکل کې زما په کور کې ناسته ده کومې ښځې ته ګورم د دې اندامونو والا داسې باډۍ والا زما په کور کې د لور په شکل کې ناسته ده کومې ښځې ته ګورم کومو اندامونو ته ګورم داسې زنانه زما په کور کې د ښځې په شکل کې ناسته دا تصور تا کړی دی زما محترم
دا سوچ تا چته کړی دی چې زه کوم جسم ته ګورم داسې جسم والا د ما کور کې هم شته د ما محترمو ته د بل عزت تار کې داسې نشي کېدی چې ستا عزت ته پاک پاتې شي د ما محترم ته د بل مسلمان عزت ته ګورې ګویا باډي سکین ولا کوو مونږه د ویښتو نه واله تر نوکه پورې ګورم اکثر خبره کوم سپینګیري په دا لعنت کې اموخته دي ای به حاجي صاحب ای به مولوي صاحب ای به یو بزرګ په جومات کې به ناستي مرکز کې به ناستي دین سره به وابسته لیکن چې بازار کې وابستګي راشي د زنانو ته په بد نگاهه په پلیتو سترګو باندې ګوري زه هم په دا پلیتو سترګو خو ته قرآن هم ګوري په دا پلیتو سترګو ته بیا الله ته څنګه ودرېږي قسم دې زه اکثر بازار ته نوځم زما ملګري وایي ته ما سره ناسته نه کوې وایي سبا کومه دا زنانو پردو ښځو ته به ګورم نو د دې نه ښه دا نه ده چې په جومات کې زمانه تېره کړم الا ماشاءالله ډېر ضرورت پېښ شي بیا وځم ورنه قسم دی خبره د پلیتې خبره د زنانو کوم چې ته پردو زنانو ته ګورې چې بدنګاهي دې په هغې باندې وشوه نو چې ستا لور خور د کوره بار روزي تا نه تپوس کوم ته کمنټونه هم په هغې باندې ورکې زنانه ووینې بیا پې ستا کمنټونه خلکو ته بهی پلان کې عضو یې داسې وه پلان کې اندام یې داسې و که ته د مزاح پته ور باندې وې که ته د تقوا پته ور باندې وې خلکو ته ځان ظاهر یاره جی پلان کې بدن یې داسې ښکارېده خلکو ته ځان تقوادار هم اختیار زه تا نه تپوس کوم که ستا د خور مور لور بار راووته او هغې باندې چا داسې کمنټ وکړه ستا بیا دغه ټایم کې څه تاثرات دي د ما محترم دا ته د خپلې خور مور دپاره برداشت کوې